مسلمانانو د مسلمانانو په مابینځ کې د بېحایي خورېدل داسې وبولئ لکه عذاب چې خدای نه کړه راباندې راشي. ځکه نبي کریم علیه صلات وسلام مبارک ډېر پخوا او ډېر وخت یې د دې خبر ورکړی دی. روایتو کې راځي امام الانبیا وفرمیل زما په همدې امت کې به خصب راځي. خصب یعنې څه معنا؟ په ځمکه باندې د انسانانو وتل، د یو نه د دوو نه د انسانانو په ځمکه وتل. او زما په دې امت کې به د کاڼو باران کېږي، د اسمان څخه به د کاڼو په باران ورباندې کېږي، په کاڼو به ویشتل کېږي. او زما په دې امت کې به د انسانانو رنګونه مسخه کېږي، شکلونه به د خنزیرانو او د بیزوګانو جوړېږي. صحابو ته یې پوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره قربان دا به کله؟ نبي کریم علیه صلات وسلام بارک ورته وفرمیل دا هغه وخت چې په آخر کې د زمان په دې امت کې خوبس او بېحایي نافرماني سرکشي د الله زیاته سي او ډېره سي. په خاصه توګه بېحایي ته اشاره کړې ده چې بېحایي پکې زیاته سي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الذين ان تشيع الفاحشه لهم في الدنيا والآخرة عذاب علیم. الله پاک فرمایي هغه کسانو ته چې په مسلمانانو کې بېحایي خوري په دنیا او آخرت کې ورته دردناک او سپکوونکی عذاب دی. له دې وجې مسلمانانو که چېرته موږ تاسو خپل آخرت نه تباه کوو نو په کار دا ده چې فیسبوک ته ختم چټۍ ورکړو، پرېږدو. که کم سي دومره خو باید وکړو چې پکې تصویر نه پورته کوو. دومره خو باید پکې وکړو چې موږ تاسو له دې ویډیوګانو څخه ځان وکړو. تصویر حرام دی، تصویر جوړول ناروا دی، ناروا هغه که په قلم وي که په تصویر که په کیمره وي، که په فیسبوک کې که په واټساپ کې، که پر پروفایل درې او که دغسې په شرعي آی ډي ته پورته کوي اپلوډ کوي. ناروا دی، ناروا که املا کوي هم ناروا دی، که طالب کوي هم ناروا دی، که امي کوي هم ناروا دی، که تجار کوي هم ناروا دی. یو سړی زرکې خرڅوي، د زرکو لپاره هغه تصویر اخلي، بیا دا زرکې پورته کوي خپلو ملګرو ته یې شریي. ته د یو عالم زه پوښتنه وکړه دا روا دی که ناروا؟ دی به دستي وایي چې یا د زیرو شي تصویر ناروا دی، نو ورته ستا او د دې څه فرق دی؟ ته هم زیرو یې، دارنګه د هر انسان زیرو دی، فرق څه شته؟ دا فوټوشاپ والا یا دارنګه دا کوم چې تصویرونه وباسي، ته پوښتنه زموږ ورته دې کاروبار څرنګه دی؟ جایز دی که ناجایز؟ د علماو هغه لیکنې وګورو. زما قدرمنو مسلمانانو، د یو چا په کردار باندې مه دوکه کېږئ چې څوک څه کوي هغسې مه کوئ. علما فرمایي قربان چې د عالم و قول ته ګوره و عمل ته مه ګوره. که عالم څه کول هغه ته مه ګوره، و قول ته یې ګوره چې تا ته چې هر څومره ظالم سي تا ته دا نه وایي روا، تا ته ناروا تا ته نه روا کړي. په قول کې درته وایي چې دا ناروا دي او دا روا دي. که دی هر څنګه کوي دغه داسې وکړه. زما قدرمنو مسلمانانو، بېحایي هغه شی ده، نبي کریم علیه صلات وسلام مبارک فرمایي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. که چېرته ته د الله رب العزت نه شرمېږې، حیا تا ته نه درېږي، نو چې څه کوي هغه بیا وکړه. د ټولو څه مخکې حیا د الله پاکه پکار ده. لیکن افسوس دا که چېرته موږ تاسو ته ورور ګوري، پلار مې ګوري، بل قریب مې ګوري، تربور مې ګوري، نو بیا مې څه نه څه سترګې تخنیږي. خو لیکن دې فیسبوک او دې واټساپ او دې کیمرو اوس دونه خلک رټ سترګې کړل، دونه بې حیا کړل چې هغه د سترګو حیا هم لاړه د منځ. الله پاک په هر حال کې په تا باندې خبر دی. الله په هر حال کې تا ویني. الله په هر حال کې د الله نه پټه نه کېږي، د الله نه ځان نسي پټوي. په کومه نافرماني چې اخته یې چې ته دا سوچ وکړې چې الله پاک به ویني. آیا د دې نه ویرېږي چې خدای ناکرده په ځمکه به چغ شي؟ قارون څه شو؟ خدای ناکرده د اسمانه به کاڼي راباندې راوورېږي. الله مه کړه شکل به مې مسخه شي. په دنیا کې په زرګونو انسانانو شکلونه مسخه شوي دي او په زرګونو انسانان تر ځمکه لاندې شوي دي. په ځمکه الله پاک چغلی دي.
د دونه لوی طاقتور ذات چې د هغو د طاقت اندازه نه لګېږي، او ته یو دونه وړوکی مخلوق او دونه یو کمزوري انسان ته دغه نافرماني کوي. بیا په خاصه توګه بېحیي. الله پاک د بېحیي څه څونه بد کېږي، دغونې د شي نه بد نه کېږي. الله پاک هر څه برداشت شي، بېحیي نه برداشت شي. نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ای زما امته که په تاسو کې دا څو کارونه عام شول، په تاسو باندې دا 5 قسم عذاب راځي. لومبنی کار په هغه 5 کې بېحیي د بېحیي چې در کې خورا سي الله پاک رقم عذابونه در باندې رالېږي. داسې مریضۍ در باندې راځي چې ستا پلار او مور ستا نیکونه او ابا او اجداد دغه نوم نه اورېدلی. که نن مسلمانه ته دا د کاروبار بندش، دا د رزق تنګي، همدارنګه دا د حالاتو یوې خوا بلې خوا ته ټالۍ، همدارنګه دا د مسلمانانو په مابینځ کې نفرت، دا کور په کور خوابدي، همدارنګه دا کور په کور نیتمدیات، دا د الله عذاب نه بولې. نو لیرې نه ده چې خدای ناکرده اخر ته موږ ځان نه پوه کوو په همدغه حال کې د دې بېحیي په سمندر کې ورډوب شو د خدای په عذاب کې. ما مخکې درته ویله چې الله تعالی هر څه برداشت شي، لیکن بېحیي الله پاک نه برداشت شي. بیا په خاصه توګه په مسلمانانو کې قرآن کې الله پاک صبر. کله چې ابراهیم خلیل الله اور ته غورځوي، په مجني کې اور ته غورځوي، تاریخ لیکلی دی. مجني د پخوا وخت کې توپ دی، اور یې داسې اور بل کړی و چې سړی ژوندی نه سور کړی. نو دی غورځوي، لاسونو پښې ورته وتړلې چې راسي د ډبرې په شان لکه پخوا چې په توپ کې بکشه شو ورو به یې غورځو په یو کلا باندې. نو ابراهیم علیه السلام بارک هم دغسې غورځوي. فرشتو د الله پاک څخه خواست وکړي چې الله دا ستا خلیل. الله پاک ورته فرمیل ورسې کې د تاسو څه مدد غوښتی ورته ووایاست، که د تاسو څه مدد غوښتي ورته ویې کړه. جبریل علیه السلام ابراهیم علیه السلام بارک ته په دغه حال کې راغلی چې که چېرته ستا خوښ وي. نو خو جبریل علیه السلام دی طایف کې نبي کریم اعظم ته څه ویلي، دا 2 غرونه به راواخلم، په دې به داسې کښېږدم چې چغتان وکړي. جبریل علیه السلام بارک ته ابراهیم خلیل الله وفرمیله اما الیک فلا حاجه، که ما چېرته تا ته یي نو زما د هېڅ وینا حاجت هم ته نشته، او که چېرته الله پاک د دې لپاره استولی چې ورسره مدد یې وکړ نو د الله حکم پر راکړه، او که چېرته ته په خپله راغلی نو زما تا ته حاجت نشته، ته لاړ شه. وایي جبریل علیه السلام بارک ورته وفرمیل چې الله ته خواست وکړه. ابراهیم علیه السلام بارک ورته وفرمیل چې الله پاک ما په هر څه ښه خبر دی، زما لیدل د الله، زما دا چې الله پاک ما ویني، بس دا زما د سوال لپاره کافي دی. بس زړه په ګوره الله پاک ته انسان خبر. عاجزانو په دغه وخت کې فرشتې راغلي وي، د ټالۍ نیولې، ټالۍ نه پرېښودی چې ابراهیم علیه السلام وغورځوي. شیطان لعین د یو سپین ږیري په شکل کې ورته راغلی، ورته ویې ویل چې د دې ټال د ښورېدو یا د لکېدو چانس مایسته دی، قدرتي بس ټال ولاړ. خو هغه ځلې بدبختانو په دې هېڅ شي سر نه خلاصېدي. هغه ولو چې هغه ورته ویل څنګه، شیطان لعین ورته وویله چې تاسو ورسې زنانې راغلي دي محفل ته. زنانې راوستې، دغسې بربنډې زنانې نه وې لکه نن چې څنګه زموږ ستاسو په ودو کې کوم حال، زموږ ستاسو په ودو کې کوم حال، زموږ ستاسو ورځ تر بلې دا کوشش زیات شوی دی، زموږ ستاسو په علاقو کې، زموږ ستاسو په دغه کې ته کمپیوټران والا ته ورسه، ته پلانه ته ورسه، بېدبي د ډېره ماپې، بېدبي د ډېره ماپې. زه څنګه تاسو ته وایم خبرې له موږ سره خوند کوي چې پردی نامحرمه زنانه د پردي نارینهو انسانانو په مابینځ کې رقصوي، رقص ورته اتڼوي، څه پر تاسو ورته وایست دا جایز دی؟ په تاریخ کې د مسلمانانو دا وګوره. عزیزانو همدارنګه که ته ولاړ سې د لږ د دغه سپیرو علاقو څه ووځې، په سپیرو علاقو کې موږ ټلیفونو او تباه و برباد کړو. که د سپیرو علاقو څه ته ووځې، ته ورسې عزیزانو د کوټې څه ته ووځې، لاهور ته لاړ سې، کراچۍ ته لاړ سې، اسلام آباد ته لاړ سې، پسې کابل ته پخوا زمانه کې ته ولاړلې، ته به حیران پاتې شوې څنګه د مسلمانۍ دغه ده. داسې مسلمانانو له خپل مابینځ د ستر او د جنازه ایستلې ده، داسې بېحیي پکې را روانه ده. زما قدرمنو مسلمانانو، هغه ولو چې هغه زنانې راوستې داسې بېحیا نه وې چې بېادبي دې ماپې د هغه بدنونه لږ شول، بېادبي دې ماپې د هغو داسې حال و لکه نن چې د ښارو د انسانانو حال دی، یا داسې و چې صرف یې سرونه لړزوي.
سر نو پټ کړی مخې نو پټ کړی یا سر پټ کړی د سر ویښتان یې څه معلومېدل او مخې ښکار په دغسې حال کې چې کله هغه ښځې زنانې دغه محفل ته راغلې هماغه ولید چې هغه ټال خپل به خود سره وشته